نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عزت مندو منګه بنن خبره کو د هغه تجارت او د هغه لین دین په باره کې چې په هغه کې هغه یا باطل وي یا فاسد وي. باطل مطلب دا چې اډول شوی نه ده، او فاسد مطلب دا چې په دې کې یو داسې شرط او یو داسې سیز راغی ستا د لین دین په درمیان کې چې د هغې د وجې هغه فاسد وګرځي. دې ته موږ په خپله اصطلاح کې بیع فاسد او بیع باطل وایو. بیع فاسد څه ته وایي او بیع باطل څه ته وایي؟ بیع فاسد دې ته وایي عزتمندو چې ته په یو بل کس باندې داسې څیز خرڅ کړي چې هغه څیز اډوله مال نه وي، یعنی مثال طور ته په هغې باندې انسان خرڅ کړي، غلام نه آزاد وي، نو دغه انسان دغه بیع ټیک اډوله ده نه د بائع دپاره او نه د مشتري دپاره. بیع فاسد عزتمندو څه ته وایي؟ بیع فاسد هغې ته وایي چې مثال طور باندې زه یو کور په چا باندې خرڅ کړم او ورته ووایم چې کور خو مې د باندې خرڅ کو په 2 لک روپۍ باندې، خو اوس به چې کوم دی یوه میاشت زه په دې کې اوسېږم. نو دلته پکې چې دا د اوسېدلو کوم شرط ما ولګاو، دا شرط چې کوم دی دا به فاسدی، ځکه چې تا په یو کس باندې سیز ما په دې کس باندې سیز خرڅ کو، نو اوس په دې کې اډوله زما اختیار پاتې نه شو، او چې زه په دې کې ځان دپاره اختیار پاتې کوم نو دا بیع شوه نه، او نه که ځان دپاره اختیار نشو تا ما به دغه شرط د اوسېدلو د ده سره ولګاو او در سره ومنلو، خو بیا هم دا بیع فاسد. کوشش به کول غواړي چې دا بیع ختمه کړی شي، دا لین دین دا په خپل منځ کې دا سوداګري او تجارت دا ختم کړی شي. کوشش به کول غواړي، خو که بالفرض او بالتقدیر خرڅ کون کې هغه خپل سیز خرڅ کو او چې په چا باندې خرڅ کو نو د هغه نه روپۍ واغستلی، نو چې روپۍ ته واغستلی او دواړه په دې باندې راضي وو، ټیم تیر شو، څه جګړه پکې ونه شوه، جنګ جګړه پکې رانغله، نو بس د کراهت سره به چې کوم دی دغه تجارت ټیک وي، دغه لین دین به ټیک وي، سره د کراهت نه. خو که په بیع فاسد کې یو انسان چا خرڅ یا شراب خرڅ کړل یا چې کوم دی مرداره خرڅ کړه او په دې کې په دې باندې دواړه